जी नाज़रीन किराम हूँ सर प्रोग्राम په دې برخه کې موجود دی د کوټ منظری بابا سره تعلق لرونکي جناب حضرت علامه مفتی امتیاز احمد رضا صاحب چې هغوی به په دې پروګرام کې د رمضان المبارک په فضیلت باندې خبرې کوي. نو راځئ چې د مفتی صاحب نه دغه ښایسته خبرې سماعت کړو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ناظرین کرام، د رمضان المبارک میاشت د بره شوې ده او د الله تبارک وتعالی لاک لاک احسانات دي په مونږ باندې چې مونږه مسلمانان رمضان المبارک ته بیا ربي کریم حاضر کړو او الله تبارک وتعالی په مونږ باندې رمضان المبارک راوستله. یقینا رمضان المبارک یو عظیم الشان د برکتونو د ثوابونو میاشت ده. الله تبارک وتعالی د دې میاشتې قدر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې قدر کړی دی. موږ مسلمانانو له هم پکار دا ده چې د دې میاشتې ډېر قدر وکړو. قدر یې څه دی چې په دې میاشت کې د الله تبارک وتعالی رضا حاصله کړو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضا حاصله کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د روزې په باره کې فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي: الصوم لی وانا اجزی به، چې روزه زما دپاره ده، یعنی روزه زما دپاره خلک نیسي او د دې جزا به زه ورکومه، د دې بل څوک جزا نشي ورکولی. د هر څیز یو جزا ده، یو ثواب دی، هغه ربي کریم ښودلی دی. خو د رمضان مبارک یو داسې عبادت دی چې الله تبارک وتعالی د دې ثواب پټ ساتلی دی. څنګه یې ساتلی دی چې الله تبارک وتعالی فرمایل چې د دې روزې ثواب به زه ورکومه، نو ربي کریم چې په خپله ثواب ورکوي د هغې، نو هغه به څومره چې د ربي کریم ذات لوی دی. او داسې نه ده چې صرف مونږ روزه نیسو او نور چا نه ده نیولې. یا ساتئ مسلمانانو، د آدم علیه السلام نه راواله څومره قومونه چې تیر شوي دي په دنیا کې، هر یو قوم روزه نیولې ده. قرآن پاک فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای مؤمنانو، په تاسو باندې روزه فرض کړې شوې ده، خو په ځان باندې بوج ونه ګڼئ، په ځان باندې بوج نه کوئ، ځکه کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا روزه په مخکې قومونو باندې فرض کړې شوې ده، دقه رنګې هم په تاسو باندې فرض کړې شوې ده. په چا لږې په چا ډېرې. موسی علیه السلام 40 ورځې په کوه طور کې روزه کړې ده. حتی کې چې مسلمانانو نه علاوه نور مذهبونو هم چې کوم دي، هغوی به په خپل مذهب کې روزې نیولې. نو لہذا مسلمانان دي په ځان باندې دا روزه نه درنئ چې په موږ باندې روزه راغلې ده او هغه موږ په څه باندې تېره کړو. ګوره، زیات مسلمانان په معذرت سره ویمه، مونږ یې په څه باندې تېره کړو؟ په فیسبوک باندې تېره کړو، په لډو باندې تېره کړو، په کرکټو باندې تېره کړو. نه، داسې نه ده. مونږ خپل کارونه روزې ته وباسو او د هغې د عبادت په ځای باندې مونږ هغه کارونو له ترجیح ورکو. یاره مونږ وایو دا روزه په څه باندې لنډول فکار دی. نه، روزه لنډول په څه باندې فکار دی؟ د ربي کریم په ذکر و اذکار باندې، د الله تبارک وتعالی په محبت کې، د الله تبارک وتعالی په رضا باندې تېرول فکار دی، د قرآن په تلاوت باندې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینه محبت د اظهار کولو باندې دا روزه تېرول فکار دی. درود شریف ویل زیات پکار دي، ځکه چې د قرآن پاک
او د روزي یو پمنس کې یو نسبت ته پمنس کې یو نسبت ته چې الله تبارک وتعالى قران پاک هم په رمضان مبارک کې هغه نازل کړی دی. نو زما دا یو خاص د مسلمانانو ته چې نن سبا مونږ کم له العب کې اخته یو او هغه په رمضان کې کو چې مونږ د رمضان هغه قدر وپېژنو چې الله تبارک وتعالى مونږ له د رمضان د څه دپاره را لېږلی دی د خپل رضا دپاره. دا مونږ له الله تبارک وتعالى یو مقدر کړی ده چې ما رضا کوي چې تاسو بخمه. په بل حدیث مبارک کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالى فرمایي الصوم لی وانا اجز به دا روزه زما د پاره دا او د دې جزا زیما یعنی زبر دغه انسان ته ملاویږم. نو چې په روزه باندې انسان ته الله تبارک وتعالى ملاویږي بس د ربي کریم نه نور لوی څه نشته چې انسان ته ملاو شي. موږ له پکار دادا چې دا ربي کریم رضا خپل کو په دې د قران پاک تلاوت کو ذکر اذکار کو درود شریف وایو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په رمضان المبارک کې د مینې او د محبت ډیر اظهار کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جی ناظرین کرام دا زمون سره ډیر ګرانو قدردان ملما جناب علامه مفتی امتیاز احمد رضا صاحب چې د رمضان المبارک په فضیلت ډیره خسته خبرې وکړې. د آینده پروګرام د پاره د یو نوي ملما سره ما قربا صاحبزاده محمد قادری لره کې اجازه تعالی پامان.